د دشمن صفت څوک نه کوي. زه د دشمن صفت کوم چې دی عمره انتهایی ښه انسان نو. مناسب که سم خلق دي او که د ټوپکو شوق والا خلق دي خود ارچا خواهش وي چې بچی دي سم لوي شي کنه. نن سبا بچی نه مني که ورته وی چې جمعات ته راځه د مشرانو نه مني د پلارم نه مني کیږي بس. بچو تربیت وکړو چې هغه اواره ګرځي غلط ګرځي هغې له د اوس نه ټوپک او تمانچې عادتونه ورکو نو بیا دغه بچي موږ لم کار ګوري او معاشرې لم کار ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د سوکنو تاڼې په حدود پندو کې د میخو په یو فارم کې یو ملازم خپل مالک په څه وجه وجلی دی. دا ملزم څه شو او د پولیس تر اوسه پورې څه رول پاتې دی او د دې مقتول فیملی څه وی دا ټول تفصیل تاسو له زه د ننني رپورټ کې در کوم. خو په سوشل میډیا باندې زموږ کرایم کہانی خامخا سپورټ کې. جانس خان چې کوم قتل شوی د هغې ورور سجاد خان سره ولاړم. سجاد خان دا راته ووایي چې دا وقوعه څه ټایم شوې وه او تاسو ته اطلاع څنګه شوې وه؟ یاره جی دا د شپې تقریبا څه کم 4 بجې وې داسې 3:30 نه وروسته خو موږ ټایم ته نه وو کتلي چې خو په ځانونه لا نه وو شوي. بس دې ټایم کې ما له یو رنګ رالو اکم پیوالا چې زموږ پی وړي د هغې د رنګ نه رالو چې داسې بس رور دی لګېدلی دی یو فارم کې پروت دی او راشئ دې ټایم کې جی. دا فارم چې کوم دی دا د جانس خان نو؟ بس موږ شریک یو جی 4 وړاندرونه یو جی. دا څومره وخت نه دی؟ دا جی 18 سال وشو جی. تاسو داوا په چا کړی ده د جانس خان د قتل؟ یاره جی دا موږ سره یو مزدور او ډېر وخت نه و جی انتهایی یو ښه انسان و زموږ په ډېر اعتماد و د کمراټ د علاقې و او داسې نه چې دوی باندې زموږ څه غلط شک داسې د شپې پاسېدو ټول اعتماد به په هغه داسې غلط کار هغې کې موږ چېرته عمر له انتهایی نه دی کتلی جی. انتهایی اعتمادي کس و جی. اوس هغه تاسو سره خو دې ورځو کې ملازم نه و که نه؟ نه جی و بس دې 3 ورځې ولتلی و د کډه یو 3 ورځې مخکې یوړه و یاره زما دلته یو زنانه ده خرچه مرچه داسې کار دی چې زما خرچه نشم پوره کولی د دې حساب له دا زنانه به هلته پرېږدم زما څه کلیوال نور هم روان دي واپس به راشم نو دا تنخوا به ماله بچ کېږي. ما صحیح ده جی بیا دوباره دا بیا کار له رالی دویمه ورځ وه جی. په دغه ورځ ورسره ستاسو ملاقات شوی مطلب په دغه شپه باندې؟ او جی شوی و. څه خبرې اترې شوې وې؟ هېڅ خبرې اترې نه مزدورانو سره نه دغه سره زه یم هغه د غوسې والا سړی و نه نو څه د انتهایی مزایه ټایپ سړی و جی. ټولو به ورسره ښه ګپ شپ ښه دغه هر څه هېڅ داسې مسله نه دلته خو نور مزدوران هم و که نه هغوی وده و؟ نه جی ټول ویښو ټول ویښو. یو کمره کې دا پنجابیان دي جی هغوی روټۍ خوړه دا دی بلې د ورور مې تهجد لمونځ وکړو چې کار مارې ختم کړو نو هغه داسې چاره دام وکړو بره یو تخ مونږ اچولی دی د هغې دپاسه هغه لمونځ وکړو 2 پیالې وي د چای وڅکلې خپله پیالې کېدله چای ورکړي د چای وڅکلې دې کې زموږ د پیو ګاډی ډېر ټایم کې راشي جي. نو بیا ده وویلې چې یاره زه ورځمه د پیو والا سره حساب کوم پیو والا سره حساب کتاب وکړو او دې دوران کې چې واپس دې څنګه د اجري سیټ ته رالی دی جي بس دا بیا مخامخ نه دی په 2 ډزې کړي دي. دې دغلته چې کوم د فارم کې ستاسو د اسلحه کموي اساس یې وړي دي ځان سره د ملزم جی یو ماشین یو تماچه وه. دغه چې کوم مزدورانو نو وایي څه وایي چې دغه ټایم کې څه بحث وشو څه وشو اخر چې خبره ډز ته ورسېده؟ د بحث سړی خو زه د دشمن صفت څوک نه کوي. زه د دشمن صفت کوم چې دی عمره انتهایی ښه انسان نو خو لکه چې بس والله عالم چې دا څه چل شوی دی اوس موږ هم په دې نه پوهېږو. پولیسو څه پورې څه کړي دي؟ پولیس جی انتهایی روزانه راځي چې تپوسونه هم کوي یو بل نه ښه منډوي لګیا دي جی خو لکه تر اوسه پورې لا څه دغه نه دی شوی نو موږ له سره بس دلته ما چې ورته ویل یاره دا د 1-2 کورونه دي د کمراټ او یو اسخر یو دغه اسخر هم انتهایی ښه انسان دی ولې ما چې هغه ته سهار وختي زه هغه پسې لاړم چې داسې کار شوی دی موږ سره او یار دا څه حساب دی هغه ویل زه معلوماتونه کوم هغه غریب رنګونه منګونه وکړ بیا چې وروسته دغه راشه پولیس رالو بیا دا مزدوران هم ټول چت کړل او دا هم پکې اوچت کړل. جانس خان څونه عمر وي؟ یاره داسې تقریبا بس 44-45 بچی یو زوی دی جی. څومره دی جی هغه؟ هغه داسې 18 سال 19 سال. څه کوي هغه هم سبق حفظ کوي حفظ یې کړی دی اوس علم کوي لګیا دی. د جانس خان چې کوم د فارم سره سره هغه نور لایف به چېرته تېرېدو څه به یې کول؟ جی دا یو شاه محمد احرار دا ناصر باغ صاحب جی د پیر صاحب مرید دی جی او بس دا چې فالتو ټایم کې به جی بس ذکر اسکار او سبق بس دا کارو جی او د پیرانو صاحبانو سره به ګرځېدو جی. ګرانو مرګرو د جانس خان چې کوم قتل شوی د هغوی زوی حافظ جنید سره ولاړم. جنید ستا والد صاحب سره اخري ځل خبرې کله شوې وې؟
په ما شپه باندې شوی و جی څه خبره ترې شوې داسې خاص نه وي بس عام خبرې خپلو کې ناست روټۍ موټۍ مې یو ځای وخوړه هغوی بیا فارم ته لاړل او زه بیا کور کې وم اطلاعات چې څه ټایم ته قتل اطلاع ته ملاوېده ته چېرته وې هغه ټایم جي زمونږ کور کې و ته لاړې بیا څه وشو ټلیفون درته څه رالو او ته بیا لاړې هلته بیا څه چلو ټلیفون چې لاړو جي بس بیا ترګان لاړو هاسپټل ته او زه بیا کور کې وم هغې نه بعد بیا زه هم لاړم هاسپټل جی دا د ټولو نه زیات نږدې رشته خو ورسره ستا وه جانس خان سره که نه ټولو ډېر زیات تعریف وکړو دې ملازم باره کې هغه تاسو سره څه خبره کړې وه چې څه بحث یا څه داسې خبره نه جي دا خو داسې کس نه و لکه تاسو ته کېدای چې مخکې مې ویلي او جي داسې لکه ښه ګپ شپي انسان و لکه مخکې هم داسې خبره د دې مخکې نه شوې ده او بس والله عالم چې دا ولې دا کار کړی دی جی مولانا صاحب تاسو را سره خپل تعارف وکړئ او جانس خان تاسو څنګه پیژندو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم طاهر علي دی او زه د دوی په دې جامع مسجد کجون مسجد کې امام یم او خپل ځاني د شب قدر جانس خان سره زموږ تعلق یو د دې وجې نه دی د مسجد د وجې نه دی دوی زموږ ګاونډ کې دي خو د ټولو نه اول د دوی چې کم خاندان دی نو دا خاندان چې دی داسې بې ضرره خاندان دی ما ورسره لږ وخت تیر شو خو دا علاقې والا ورسره د عمر نه رالوي دي ټول علاقه نن چې هغوی موږ سره نشته دی تاسو به وینئ دا ګیر چاپېره خلک ناستې دی ګرمۍ کې وجه د هغه دا ده چې د هغوی په در باندې دوی دردېدلي دي چې داسې یو ښایسته شخصیت د هغه کردار د هغه اخلاق د هغه تعلق د هغه معاشرې کې ژوند د هغه خلکو سره میل ملاپ منډې ترلې مړي ژوندي کې تک په هر څه کې هغه اول نمبر او سره د دې د هغوی د یو طریقت او د شریعت زندگی و د خپل مرشد پاک سره ښایسته تعلق و څنګه چې د دوی رو وي چې ذکر او فکر کې بار ور مستغرق و خپل دنیایي کارونه به هم کول خپل منډې تړلې پارم به هم سنبالو زمینداري به هم کول خو هغې سره سره دوی د طریقت لاره هم نه ده پرېښې مولانا صاحب دا راته ووایي نن سبا د خلکو برداشت بالکل ختم شوی دی څنګه چې دا دغه مقتول رور دی که نه دی وایي دغه ملزم دی دونه تعریف وکړو چې دونه ښه انسان و د رورې تاسو دونه تعریف وکړو چې دونه ښه انسان ولې د خلکو دا حوصله دونه ختمه شوې ده او بس په معمولي خبره باندې ډز ډوز کېږي سرجي زه به یو خبر وکړم دا خبره زما ذهن ته بار بار راځي چې اصل خبره زه مین وجه چې دا تربیت ته زه وایم چې والدین د خپل بچي تربیت داسې وکړي چې بچی په داسې یو مقام باندې وري چې دله یو مقام ورکي چې دی خپل ځان ته ګوري چې زه په داسې یو سټیج یم کو زه لاړ شم د دنیا نه نو زما کور به کنډم شي نو دی به بیا هر انسان ته په نظر د عزت او په قدر ګوري او که موږ تاسو په داسې انداز سره بچو تربیت وکړو چې هغه اواره ګرځي غلط ګرځي هغې له د اوس نه ټوپک او تمانچې عادتونه ورکو نو بیا دغه بچي موږ لم کار ګوري او معاشرې لم کار ګوري څنګه چې دوی اوس موږ نه یو داسې کسب وته موږ کو عمر تیر کو هغه علامه اقبال صاحب یو شعر دی چې हजारों साल नरगस बीनूरी पर रोती थी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा दासे खसियाने सदों के पैदा कीगी खुदा का कमी पैदा बमशी रा बमशी खुदा का कमी बयान पूरा कीगी मौलाना साहब का सम खलक दी और द टोपा को शौक वाला खलक थी खुद अर्चा ख्वाहिश हुई ची बची दी सम लुईशी का ना नन सबब बची न मनी कवर्तवे ची जुमात तराजा द मशरानुम न मनी द प्लारम न मनी کیږي بس د بچو د پاره تاسو یو خبرو کې د الکانو ته د ینګ کول ته تاسو یو خبرو کې چې دغه بدلاره د دې سم لارې ته بدی راځي څنګه تاسو یې روبله زه ستاسو په توسط او ستاسو د میډیم شکریا ادا کوم دا غي په توسط سره زه یو پیغام ورکم د ټولو نه اول والدینو ته چې والدین کلم د بچو تربیت کوي نو د بچو اول سټپ دا دی چې څنګه والدین وي د بچو نه زده کړه کوي پلار ته بچي ګوري هغه رنګه کردار خپلې هغه رنګه طریقې خپلې نو چې پلار مسجد ته زیره کوي بچي به مسجد ته ځي ځان سبه بوزي خو زمونږ د معاشرې اصل وجه دا ده چې کله بچي غټ شي د داسې سټیج ته ورسي چې بیا د پلار انډر لاندې نه راځي د مور انډر لاندې نه راځي نو بیا پلار پر یاد کوي چې اوس مې بچي خبره نه مني نو بیا دغه وخت کې خبرې منلو نه وخت تیر وي حضور علیه الصلاۃ والسلام چې موږ له کوم تعلیم راکړي هغه وایي چې د بچو د اول نه تربیت وکړي او دوی شریعت طرف ته راولي چې پلار ښایسته ځان څه ژوند تېروي مسجد ته راځي بچې به هم ورسره راځي خپل بچې قرآن ته کښېني دیني تعلیم ته کښېني دغه بچې به ښایسته صحبت کې کښېني دی به تربیت حاصلوي نو زما ټولو خاص کر نوجوانانو ته چې مخ خپله زندګي خرابوي
او ما خپل خاندان زندگی خرابوي د دغه سيزونو نه لاس وباسه کم چې تام کندمي ستا خاندان هم کندمي دا سي جون تیر کو دا مختصر زندگی دا چې خپلم خوشاله بلم خوشحالي ورکو خپل خاندان هم خوشاله ساتو نو کامیابی اصل لرازم دغه دی خسته جون مونږ تاسو تیر کو. ستاسو نوم دی بچي؟ ما محمد عباس. عباس خان دا راته وایي جانس خان ستاسو؟ زمونږ داسې مو چې بس تره و زمونږ خو بس د پلار ورور داسې و د 2011 د 12 ویډیوګانې بېګا ما وکتې یو ځای زمونږ والد صاحب سره یو خوا بل خوا پرون مې تصویران وکتل باولپور ته یو چرته تللو یو ځای تللو بس هغه کمې دی نه پوره کېږي چې بس. کله دې ورسره اخري ځل ملاقات شوی؟ زما خو ملاقات ورسره څو ورځې کېږي خو دا په کوم سهار چې دا وفات شوی شهید شو په هغه شپې ما سره خبرې کړې میسیجونه یې ماته کړي. څه خبرې اترې په څه ټاپک باندې خبرې کړې؟ زموږ دلته کې استانه د چې موږ شروع کړې د هغې باره کې بس خبرې اترې وي هغې کې موږ مدرسو شروع کړه تقریبا یو میاشت مخکې نو د هغې دپاره د چندې سیسټم او خپل هم پیسې را لېږلې وي ما هم لېږلې وي ویزا سیم ته هم ویم محسن ته هم ویم خپل ورونه ټول یاد کړل چې د چا څومره ټول نه ظالم مدرسې کې ورکوم د هغه هم دغه خبرې وي زموږ سره به د ذکر خبرې وي د میلاد خبرې به وي د مدرسې خبرې به وي هغې نه علاوه موږ دنیاوي څه خبرې نشته دی ورسره نه مو سره کړي دي او نه مو سره مخکې شوي وي زموږ تقریبا ما 25 سال عمر دی نو 12 سال یا 13 سال نه چې کوم موږ د پوهېږو په خبره باندې نو زموږ سره صرف دغه تعلق و چې میلاد دی جومات ته راشئ ذکر محفل دی بس دغه خبرې ورسره زموږ شوي دي ټول عمر زموږ سره دغې تېر شوی دی. ستاسو څه نوم دی او جانس خان سره ستا څه رشته وه؟ زما محمد آصف نوم دی او جانس خان زما تر دی جی. ما چې دا چا سره هم خبرې وکړې لکه امام صاحب سره هم که نه نو چا هم د هغه باره کې داسې خبره ونه کړه داسې څه جنګ جګړو والا طبیعت یې و؟ نه جی نه بالکل نه بالکل د جنګ نه داسې چېرته سخته خبره مونږ د هغې خولې نه اورېدلې ده او نه چې څه داسې خبره مونږ غلطه خبره ده هغې بس هر ټایم که د مانځه ټایم و د مانځه ته به یې اواز راکولو چې مونځ له راځئ که د ذکر ټایم و نو اواز به یې راکولو چې لکه ذکر ته راځئ د زیارت په شپه زموږ جومات کې ختم وي نو ټولو نه مخکې به دی خطا او یو کس کې به کور ته به واړه ورکوټې ماشوم ته به یې ویل چې لکه راځئ ذکر له. دا خو صرف یو د جانس خان قتل نه دی زه خو یم چې ټولې علاقې سره ډېر زیاتې شوی دی. ټولې علاقې سره کتل جی بالکل او جی جنگ جګړو والا یې داسې بالکل نو جی بالکل دا چې کوم کس قتل کړی د سره ستا ملاقات شوی او جی او شوی او جی دی څنګه طبیعت والا سړی دیم بس صحیح لکه مزاج لک ټیکو او جی او خپلو کې به ښه ګپ شپ لګولو او جی او داسې غلط مزاج نه و جی او جی او ښه ټینګ هر چا سره به یې دغه کولو دې زما د تره سره خو به یې ډېر ګپ لګولو. جی زما د پولیس نه آی جی نه او د پاکستان حکومت نه زما دا دغه دی جی چې لکه مونږ له دې زر تر زر انصاف میلاو شي او دا کس دې زر تر زر ونیولی شي منډې تړلې ټول وی لګیا دي جی او خو چې لږ نور دې مو دغه وکړي انشاءالله نو زموږ دا کار به وشي جی. ګرانو ملګرو دا ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده دا صحیح ده چې بېروزګاري ده غربت دی د خلکو حالات چې کوم دي هغه ورځ په ورځ باندې خرابېږي خو دا ټول ارڅه د جرم جواز نشي جوړېدی دا 2025 دی او دا غربت څه 2025 کې نه دی راغلی دا د شورو نه دی خو زمونږ برداشت بیخي ختم شوی دی الله دې وکړي چې په مونږ کې لږ صبر او برداشت پیدا شي.